عزتمندو د هر عالم تقریر په دې نیت اورئ چې زه به دې نه سجده کما او د خپل ژوند معمول به یې وګرځومه الله بم ژوند بدل کړي. دا نه واده دی نه څه بل څه د پاره راجمع شوي یو د عالم تقریر ته د زړه غوږونه کولو کوي یوه خبره ترې زده کوئ او هغه د خپل ژوند معمول جوړوئ چې الله ژوند بدل کړي. د هر عالم د تقریر نه یوه خبره زده کوئ الله بم یو ورځ ژوند بدل کړي او الله بم د آخرت سوداګر کړي. عزتمندو نن قرآن کریم د الله کلام اختتام ته رسېدلی دی او یو د قرآن کریم نه پس په مخ د ځمکه اصح الکتب تحت ادیم السما الصحیح البخاری هغه بخاری شریف دی. یو د قرآن کریم ختم شوی دی یو د بخاری شریف ختم شوی دی. تاسو سره د دې دواړو لږ تعارف او پیژنګلي کومه. قرآن کریم کې خپل رب العالمین د قرآن کریم تعارف کوي چې قرآن د څومره لوی مرتبی کتاب دی. خپل رب العالمین وی هذا کتاب انزلناه مبارک. الله خپل وی هذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دی دا ډیر د لوړې مرتبی کتاب دی. کتابن کې دا تنوین د پاره د تعظیم دی. هذا کتابن دا عظیم الشان کتاب دی ډیر د لوړې مرتبی کتاب دی. الله خپل وایي ولی انزلناه زکه الله وی دا مونږ نازل کړی دی دا ما درلېږلی دی دا زما د طرف نه درغلی دی. د دې کتاب برابر کتاب په مخ د ځمکه نشته دی. هذا کتاب انزلناه مبارک. الله خپل تعارف کوي. تاسو به یو نوم اوریدلی وي پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه سموده مخکې وفات شوی. بیا د هغې نه پس پیر مختار الدین صاحب رحمت الله علیه ډیر لوی شخصیات د دنیا نه لاړل. پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی وی امریکا کې یوه پیره یو اجلاس مقرر شو او د هر مذهب عصمت صاحب چیر سو کی نعمان مولی صاحب ورته بهر ولاړ دی نوې د امریکا کې یو اجلاس مقرر شو د هر مذهب نماینده پکې راغلی و. وی مونږ کېناستلو یو څو اجلاس وشو نشست وشو. وی ما پکې یو تجویز پیش کو چې سبا کله کینو اجلاس مقرر شي شروع شي نو د هر مذهب نماینده به راپاسي او د خپل آسماني کتاب تلاوت په هغه ژبه کې کوي چې په کومه کې نازل شوی دی. وی دا مې ورکړل وی چې دې باندې اتفاق دی. یو سړی د مذهب نمایندګي کوي نو هغه به د خپل مذهب د کتاب تلاوت په هغه ژبه کې کوي چې په کوم ژبه کې رب را لېږلی دی. وی په دې اتفاق وشو. سهار چې مونږ کېناستلو وی ړومبې شروع زمانه وکړه. وی مالی دعوت راکړه. وی زه چې کېناستلم نو ما د سوره فاتحې تلاوت شروع کړ. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. په عربی کې رب را لیکلی دی او ما په عربی کې تلاوت. عیسائی عالم را پاسېد وی هغه چې د انجیل شریف شروع وکړل نو په انګریزۍ کې لیږي عیسی علیه السلام داسې ویلي دي. ما ورته وی حضرت انجیل شریف په سوریانۍ ژبه کې نازل شوی دی او تاسو په انګریزۍ کې لیږئ. اول به د انجیل شریف تلاوت په سوریانۍ ژبه کې کله په انګریزۍ کې تقریر کوي. وی هغه لا جواب شو چې دا نشم کولی. وی دې کې یهودي عالم را پاسې
د تورات نمائندگی کوله. وی هغه یهودي عالم چې پاسې دو ړومبې خبره دا وکړله چې په مخ د ځمکه هغه کتاب چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی دی هغه په مخ د ځمکه یو کتاب دی چې صرف قرآن کریم دی، نه تورات دی او نه انجیل دی. ما وی الحمدلله ډیر خوشحاله شوم چې هغه کتاب چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی دی په مخ د ځمکه هغه صرف قرآن کریم دی. الحمدلله. او په هغه ژبه کې نن ستاسو بچو په سینه کې محفوظ کوئ. الحمدلله چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی و په هغه ژبه کې ستا بچي هغه کلام محفوظ کو. اوس په ستا بچي تلاوت کوي. په دې د الله شکر ادا کوئ. زما بچي د آسماني کتاب حافظ، کم کتاب چې رب را لېږلی و په کومه ژبه کې چې را لېږلی و په هغه ژبه کې زما بچي د آسماني کتاب حافظ شوی. الحمدلله. پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي وی زه یو ملک ته لاړم، یوه زنانه مال راله. وی ما نه یې تپوس وکړو چې تا سره د خپل مذهب کتاب شته چې قرآن کریم دی؟ مې شته. وی ما سره کچو قایو والا قرآن و، زمونږ پہچان قرآن دی. الحمدلله. ځان سره قرآن ملګری که ما سره کچو قایو والا قرآن و. وی ما ته وی چې ماله به یې راکړې؟ ما وله ورکړه چې دا قرآن والا. وی ما ته وی چې ما نه خو به بیا الی نه که نه زما شو مې بالکل دی شو ما نه به یې نالې وی. ما وی چې نه. وی هغه قرآن یې ځان پورې ونیو او چغې یې کړې جړلې. ما ترې تپوس وکړو چې دا ولې جاړي؟ وی دا وایي چې ما په قرآن ایمان راوړی و خو ما لیدلی نه و، نن ما آسماني کتاب ولید، ما نن قرآن ولیده. ډېرو خلکو په قرآن ایمان راوړی دی خو په دې سترګو یې قرآن لیدلی نه دی چې دا به څنګه کتابي. غیبانه په قرآن ایمان راوړی دی. هغه سترګې چې وایي مونږ قرآن ولیدلی او ستا د بچي په سینه کې الله هغه قرآن محفوظ کړ. بچی دې ګرځي را ګرځي او په سینه کې د الله کلام ګرځي. په دې د الله شکر ادا کوئ چې بچو د ژبو نه قرآن تېرېږي، په غوږونو هم بچي قرآن اوري. ډېر په شوق سره بچو د قرآن تلاوت کوئ، ډېر په مینه یې کوئ. دا هغه کلام دی چې عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی وي چې کله عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه جیل که نو په جیل کې عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه د سوره یوسف تلاوت شروع کړو. ټول جیل والا غیر مسلم دي، مسلمانان نه دي. حضرت لیکلی دی وی چې ما تلاوت شروع کو د شانه مې یو आवाज واورید. आवाज راغی ما ته وی حضرت وی چې ما شاته وکتل د جیل سپرډنټ شاته ناست غیر مسلم دی او په مخې د اوښکو سیلاب را روان دی. ما ته وی حضرت بس کرو شاه صاحب بس کرو، نور تلاوت په نه کوي. ښه حضرت. مې ولې؟ وی دومره مې وجړل چې د جړه طاقت را پکې نور ختم شو. کو نور دا تلاوت وګدی نو رړمې چویو په دې خولې را غورځوم. حضرت بس که نور برداشت نشم کولی، دا کلام الهی دی، زه نور طاقت نه لرم، زه برداشت نشم کولی. هذا کتاب انزلناه مبارک. دا د الله د طرف نه راغلی، دا د آقا فرمان دی، دا د رب العالمین خبرې دي. شکرونه وباسئ بچو چې نن هماغه دې سینو کې الله محفوظ کړو. ډېر د الله شکر ادا کوئ، شکر ادا کوئ. د قرآن سره چې د بېساسیز نسبت راشي د هغه نوم بدل شي. مکې مکرمې ته م الله بوځه، هلته غر دی، هغې غر ته جبل نور وایي. جبل نور، جبل رحمت. خلق وایي د نور غر دی، خلق وایي دا د رحمت غر دی. ټول خلق ورته ګوري راشه دا جبل نور دی. ته به وایي چې زما په کلي کې خو غر ته جبل وایي او دلته ورته جبل نور وایي، د نور غره، د رحمتونو غره. نو تا ته به وایي چې دا هغه غر دی چې په دې کې به امام الانبیا ناسو او په دې غر کې په امام الانبیا قرآن را نازل شوی دی. نو نن د هغې غر نوم جبل نور شو. بې ساسیز دی، ګټې دي، خو چې قرآن پکې را نازل شو
د هغه غر نوم جبل نور شو، د هغه غر نوم جبل رحمت شو، او هغه کلام ستا سینه کې محفوظ شو. زه تا ته څه نوم درکم، تا ته څه ووایم، تا ته څنګه مبارکي درکم، تا له څه لقب درکم، تا له زه څنګه مبارکي درکوم. چې د غر سره نسبت راغی نو غر ته جبل نور وي، او چې د شپې سره نسبت راغلی دی هغې شپې نه خبر یې. اوس چې رمضان راشي نو معتکفین به ټول اعتکاف ته جماعتونو کې به خلک کینی، خانقاهونو کې به په زرګونو خلق ناست. ته به دې تپوس کوې چې تاسو څه ته ناست یې؟ ابه وایي یوه ښه شپه را روانه ده. تاسو ورته ښه شپه وایې، موږ ورته لیلة القدر وایو. ټیک ده، تاسو وایي ښه شپه را روانه ده. زه تپوس کوم دا ټول معتکفین دغې لیلة القدر ته ناست ښه ټوله شپه ویښ ناست، کله وی نن لیلة القدر دی، په دغې لیلة القدر کې ملائک راکوز شي او دا ټول مخ د ځمکې ګنډلی هر ځای ته ځي چې څوک ویښي خوالی ورځي السلام علیکم السلام علیکم، دا ټول مخ د ځمکې ګنډلی. نو معتکفین ټول اعتکاف ته ناست. زه دې معتکف ته وایم ته څه ته ناست؟ وی یوه شپه ده، وی د هغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. مولي صاحب هغې شپې ته ناست یم، دا په کال کې یوه راځي نو چې چا دغه یوه شپه عبادت وکړو د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی. زه ورته وایم دغې شپې ته څه نوم وایي؟ الله ورته دوه نومونه ویلي دي ښه بچوړو، لیلة القدر او لیلة مبارکه، لیلة مبارکه او لیلة القدر. دوه نومونه دي د دغې شپې په قرآن کې. شپې ته عربی کې لیله وي او الله وی لیلة القدر ډیره د قدر شپه وه، لیلة مبارکه ډیره د برکت شپه ده. زه تا نه تپوس کوم چې د دغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی، په دې شپه څه چل شوی دی؟ دې ته دا ښه شپه ولې وي؟ ته خبرې معتکفه؟ که دا معتکف خبر شو که د دې حافظ قرآن له لاسونه ښکل نه کړه نو ماته وایه زه معتکف خواته حافظ قرآن کینوم وایم ته چې نن دې شپې ته ناستې دغې شپې ته ځکه دومره فضیلت حاصل دی چې په دغې شپه کې اسمان د لوح محفوظ نه ټول قرآن دنیاوي اسمان ته را نازل شوی و. دا د قرآن د نزول شپه ده. ټول قرآن یېړ په یېړه 10 شپارې قرآن د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته په دغې شپه کې را نازل شو. نو شپه یوه زمانه ده ښه. شپې خو قرآن یاد کړی نه دی، شپې خو قرآن تلاوت کړی نه دی، د شپې خو د قرآن ترجمه نه ده کړې. شپه یوه زمانه وه خو چې د قرآن سره نسبت راغی نو لیلة القدر شوه. نو چې زه یې خواته حافظ کینوم چې معتکفه په دغه شپه کې صرف قرآن را نازل شوی دی، ته هغې ته شپه رونی او د ده په سینه کې قرآن دی، د ده په باره کې دې څه خیال دی؟ دا معتکفه د دې حافظ قرآن په باره کې دې څه خیال دی؟ هغې شپه کې قرآن راغی او دې دغه قرآن په سینه کې ګرځوي، نو ده ته زه څه ووایم؟ ده ته به زه نه وایم چې دا د قدر سینه ده، ده ته به زه نه وایم چې دا مبارکه سینه ده، دا د قدر سینه ده، دا مبارکه سینه ده چې دې کې ټول قرآن کریم محفوظ دی. شکرونه وباسئ بچوړو ښه. بار خلک لګیا دی، څوک د ټماټرو صفت کوي، څوک د پیازو کوي، څوک یې د پټو کوي، څوک یې د ګاډو کوي، او تاسو سحر د الله صفت شروع کوئ او د ماښامه پورې د الله صفت کوئ ښه. ښکلي ښکلي حروف وایئ الحمدلله رب العالمین. ای د قرآن حافظه ستا الله ډیوټي لګولې ده. څه ډیوټي دی ده؟ ستا په دې ژبه الله د قرآن د حروفو او د حرکاتو او د سکناتو حفاظت الله ستا په ژبه کوي. د قرآن حافظه عالمه د قرآن د معانیو حفاظت الله په تا کوي. عالمه حافظه قاری صاحبو پتای د حرکاتو سکناتو ډیوټي کوي، تم چا په ډیوټۍ لګولې. عالمه تم چا په ډیوټۍ لګولې،
پتا باندې الله د قرآن د معانیو حفاظت کی شکر وباسه چې دا جبم الله دغې له منتخب کړلې ښه دا جبې الله دغې له مقرر کړي دي چرته خفه نه شئ چرته ستومانه کېږئ به نه ښه موږ نه یو ستومانه ښه موږ په خپله سودا په خپل مالیارتوب باندې رضا یو ښه موږ ستاسو مالیاران یو دا مدرسه چې ده که نه دا باغی باغ او الله مالک دی او مونږ د مولانې مالیاران یو زمیداری یو مالکی پیژنئ یو د پټي مالکی یو د پټي زمیداری نو مالک د مدرسې د الله ذات دی او زمیدارانی مونږ یو او تاسو د دې باغ چینچڼې یې ښه دا باغ دی او تاسو به کې چینچڼې یې چینچڼې په باغ کې الوزي کله په یوه څانګه کینی او کله په بله څانګه کینی دا چینچڼه کله ناکله څانګه ماته کی که نه مالیار ته تپوس کولی شي زمیدار نه زمیدار ته مالک وی دا زما باغ دی او دا زما د باغ چینچڼې دي که څانګه ماتوي نو زه ورته څه نه وایم نو ته به ورته غږ نه کوې ښه نو دا د باغ چینچڼې دي دا به دې باغ کې الوزي کله به یوه څانګه ماتوي او کله به بله څانګه ماتوي د دې نه الله تپوس نه کوي چې مالک دی نو د مالیار څه اختیار دی چې د دې نه تپوس وکړي ښه موږ مالیاران د تپوس حق نه لرو ښه چې موږ دې چینچڼو نه تپوس وکړو ښه مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه مشر ورور مولا پیجنده رفیع عثماني صاحب رحمت الله علیه اوس چې وفات شوی دی یو طالب علم راته وی یو ګیلکار کار کو په مدرسه کې نو ځای به یې جوړ کو طالب به راغی مات پیو دا چینچڼې دي که نه دا به څانګې ماتوي ښه دې ته به غږ هم نه کوې ښه چې مالک دې تپوس نه کوي د مالیار څه حق دی ته خو مالیار نن یو سبا به نه نن ته مالیاري او سبا به بل مالیاري چې مالک د چینچڼې نه تپوس نه کوي د مالیار څه حق دی پرېږده مالیاره نو وی هغې ګیلکار به ځای سمو طالب بورانو وی هغه ګیلکار راغی مفتی صاحب ته شکایت وکړو وی هغه ګیلکار هم راوغوښتو طالب جان هم راوغوښتو هغه وی چې زه ځای رغوم دی ورانئ وی مفتی صاحب ورته وی چې ته د ده نوکر یې ته د دې طالب نوکر یې ته به یې جوړی او دی به یې ورانئ چې او زه به تاله پیسې درکوم ته خو دیاړیالې که نه که دی ورانئ تاله خو زه پیسې در کوم که نه وی ته یې جوړوه او دی به یې ورانئ او ته ما نه پیسې اله چې کله تا جوړ کو او ده وران نه کو نو زه به تا رخصت کړم ښه ته د ده نوکر یې ښه ما ته بیا په طالب شکایت ونه کړې چېرته ښه ما ته به داسې نه وایي ته د ده نوکر یې ښه طلباو ګلالو موږ مالیاران یو موږ زمیداران یو ښه دې باغ له اوبه ورکوو او تاسو د دې باغ چینچڼې یې ځان له پکې الوزئ کله په یوه څانګه کېنئ او کله په بله څانګه کېنئ ښه شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه نوم هم اورېدلی دی فضیل اعمال کتاب یې لیکلی دی ښه دی کراچۍ ته راغی علماو مجبور کو په مدرسه کې وی طلباو ته تقریر وکړه حضرت چې په منبر کېناستو طلباو ته یوه خبره کړې ښه لیکلی دی کتابونو نور تقریر نه دی کړی وی چې داسې کېناست په منبر شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه ښه چې شیخ الحدیث مطلق ذکر شي نو مراد تېنه شیخ زکریا صاحب ښه دا بعضې به لیږي په کچه خوله به غټې خبرې کوي زه هم په کچه خوله چې غټې خبرې کوي که نه نو دا خوله به دې بدې ښکاري ښه دا خوله دې بدې ښکاري په کچه خوله غټې خبرې مه کوه ښه ته شیخ صاحب پیژنې ته شیخ زکریا پیژنې نن لاړ شه مسجد نبوي ته ورشه د دنیا شاهان دې راشي خو چې سلام ورچي نو عام خلق په باب السلام وردنده کیږي او چې کله د سعودي مشران شیخان راشي نو تاسو به لیدلي د دې منبر سره مخامخ بله یوه دروازه ده د جنازو دا کټونه پې مرادنده کوي بله دروازه ده نو دا شاهان او دا امام په هغه دروازه راځي او موږ دا عام چې یونو په باب السلام ورځو داسې ځو داسې وځو تاسو داسې څوک لیدلي چې د هغې طرفه را روان یو سلام پیش کړي که شاهان راشي خو د منبر سره به په دروازه را ننوځي ښه د دې طرفه به نه راځي دا واحد یو سړی و چې شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه و ښه چې د هغه ویلچیر به راغی دروازه به ورته بنده شوه
حضرت په دې طرف راغی او په امام الانبیاء به سلام پیش کړه. ته شیخ زکریا پیژنې دا کچه خوله دې راغستې په کچه خوله غټې خبرې کوي. حضرت په هغه طرف ویل چیر ته به دلته سټاپ کو او حضرت ویل چیر بدی سراغه او په امام الانبیاء به سلام پیش کړه. دا شیخ زکریا او د پیژنه ها د کیناس نو طلبه ورته ناس مدرسه وا تقریر کو نو طلبه او ته وی یو خبر وکړه وی اے طلبه تاسو ته ما اے طلبه شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه ورته وی طلبه زه تقریر نکوم خو خپل مقام پیژنه خپل مقام پیژنه خپل حیثیت پیژنه خپل قدر پیژنه خپل ناز پیژنه. طالب چې په مخ د ځمکه روان شي رب العالمین ملائکو ته وایي د خپو د لاندې ورته وزرې خورې کوي چې طالب په وزرو روان. ای طلباو په مخ د ځمکه یو طلبا دي چې د ملائکو په وزرو رب العالمین استقبال کوي. تاسو ته ملائک وزرې غوړي. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه پیژندو حقانیه کې زما استادو په خپل می ته اوریدلیو ما دا حدیث بیان کدا حدیث ته لا تزع اجنحتها فرشتي خپل وزرې کیدي د طالب د خپې د لاندې ښه نو یو کسو وی غدي سي خبره پرې خو چې کم دی د فرشتي وزرو وی دي سي د خبره پرې خو ده وی چې دلته د فرشتي وزر کم دی وی په اق خپکی چنج شي وی بیا کم خپچې را پرې وی دا زما د لیدلو خبره ده ښه طالبہ ټرایونه کې ښه چې وزر کم دی ستاد سي مبارک خپدا چې ته پزمک کې ملائک د لاندې وزرې خوري وی د دین طالب را روان دی د قران د کون کې را روان دی. طلبه خپل مقام پیژنئ. تاسو کامیاب یې تاسو کامیاب یې. په مدرسه کې ناکام نشته په مدرسه کې پیل نشته. تاسو وای څنګه کامیابی مولوی سیم کمانه د حفظ نیمګړه کې پاتې شي زه وفات شم سپته لګي که زه وفات شم زه ورته وامه بچیا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی وی من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام چې کم طالب علم کو او دل مرګ راغې خود د نیت دو چې زبل یحیی به الاسلام ټول دین اسلام بجوندې کو نیت دو او دې طالب ل مرګ راغې طالبای کې مړ شو اون رسیدو حافظ نشو عالم نشو جنازه وشول قبر تلاړ فبینه وبین النبیین درجه واحده د دې طالب او د پیغمبر په مرتبه کې به یو درجه فرق دی چې طالب په طالبای کې وفات شو نو حضرت طلباو ته طلباو خپل قدر پیژنې اے چنچړو خپل مقام پیژنې اے نازولو خپل ناز پیژنې تاسو په چا ګران یې من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي نو الله د هغه شي من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي نو الله د هغه شي بیا او اهل القرآن هم اهل الله تاسو د الله والا یې تاسو د الله اهل یې تاسو نسبت الله ته کیږي یو ولی په لار روانو لوی پرهیزګار سړی په لار روانو نو یو بل سړی په لار روانو خپل بیبي ور سره نو په خزه ډیر مینو خزه ورته ډیره ګرانه وه نو د دې ولی خپه وښویدله نو د هغه ښځې ته دارې وشولې هغه په ډیر مینو چې راغی نو د ولي نه یې پړق ویسته هغه وی دا ولې وی دا په ما ډیره ګرانه ده او تا وله کپړې ګنده کړې بس ما ستا نه پړق ویسته هوی صحیح ده چې مخې ته لاړو نو د ښځې خپه وښویده د خپه یې ماته شوله نو دا کس راغی دی ولی ته وی ما معاف وی ما خو څه نه دی وی نه تا خیره کړې وی ما نه ده کړې خیر وی زما د ښځې خپه ماته شوه د تا خیره نه ده کړې وی ما د دې خولې نه ګوف نه دی ایستلی نو وی دا ولی بیا هغه ورته وی ما د خولې نه ګوف نه دی ایستلی خو ته په خپله محبوبه خفه شوې که نه دا ستا محبوبه وه ته په دې خفه شوې ما نه دې پړق ویستو نو زم د چا محبوب وم هغه په ما خفه شو ستا نه یې پړق ویسته زم د چا محبوب یم په علماو مه بلسئ په طلباو مه بلسئ په حفاظو مه بلسئ
دم د چا محبوب دی په دیبم څوک خفه کیږي څوک په پړق در کې چرته څوک په انتقام والی ګورې ښه دی باندې به نه بلسئ ښه دم د چا نازولی دی دم د چا محبوبین دی په دیم څوک مین دی په دیم څوک خفه کیږي په دی به نه بلسئ ښه او بچړو په شوق به د قرآن تلاوت کوئ نن چې چا ناظره وویلله سبا به د قرآن حفظ شروع کوئ ښه انشاءالله یو آیات په د قرآن زده کوئ ښه یو آیات په قلاره ای 15 کاله کې وکه ای 10 کاله کې وکه خو قرآن پرېږدم دی نه انشاءالله دې سینه کې به قرآن وړمه که خیر تاسو ته وایم د قرآن حافظانو یو سړی و داسې به یې حافظ ته نه خپه کوله حافظ قرآن ته به یې داسې خپه کوله نه خپل قدر وپېژنئ مړه دسی به نه خپه کوله وی د ده په سینه کې قرآن پروت دی څنګه چې قرآن ته نه خپه کوم زه د قرآن حافظ ته نه خپه کوم هغه سړی وفات شو زوی لیکلي زوی عالم و وی زما د پلار جنازه وشوله سعودي کې مې پلار دفن شو او د سعودي دا قانون دی چې ډیره موده پس مقبره ختموي هلته نور مړي دفن کوي بیا وی زما د پلار قبر چې وسپړ د هغې عالم لیکلي وی زه ولاړم نور مړي خخول وی چې مقبره دغه کوله او زما د پلار قبر یې وسپړدو وی ما په دې سترګو ولیدل چې زما د پلار قبر کولاو شو په هغه حالت مې پلار په قبر کې پروت و چې په کم حالت کې مې دفن کړی و ښه نه چې حافظ قرآن ته یې نه خپه کوله الله یې قبر کې وجود محفوظ کړی نو چې سړی په دې سینه کې قرآن کته کوز دې وجود ته به وینا څه ووایي چې دې کې 10 پارې قرآني په دې به وینا راشي په دې به خوره راشي نه بچړو په دې خوره نه راځي په دې خوره نه راځي امام محمد رحمت الله علیه وفات شو نوم مو اورېدلی دی دا نومونه زده کوئ بیا ښه امام محمد رحمت الله علیه الحسن الشیبانی دی وفات شو چا خوب کې ولیده وی الله د سره څه معامله وکړله وی ډېر یریدلم د الله د عذاب نه ډېر یریدلم وی رب العالمین ځان ته مخامخ کړم چې محمده مه یریږه محمده مه یریږه مې رب ډېر یریږم وی مه یریږه ستا سینه مې د نور نه ډکه کړې ده علم نور دی او کمې سینې ته چې نور ورکمه نو هغه بیا په نار نه سېزمه ښه نور او نار نه جمع کوم نور او نار الله نه جمع کوي ښه ای ګلالو نور او نار الله نه جمع کوي قرآن نور دی او د جهنم اور نار دی نور او نار الله نه جمع کوي ښه خو خالی سینې به قبر ته نه ځئ ګورئ دا درته وایم قرآن به نه یېروئ ښه یاد قرآن به قبر ته وړئ انشاءالله چې تبی در باندې کیدي چې سینه کې د 10 پارې قرآن پروت دی الله اکبر یقین مې نشي چې په دې به خوره راشي یقین مې نشي چې په دې به وینا راونخلي ښه دې کې دنده قرآن دی ښه نن موږ د قرآن د رایل څومره قدر کوو نو خوره به په دې سینه رانشي انشاءالله کو دې کې م یاد قرآن وړی دې کې م یاد بچړو چې پاسئ د قبرونو نه د قرآن حافظ چې د قبر نه پاسي سب بندي به لګېدلي وي صفونه به خلک په هر کس په خپل